په کوم کې قرآن بیانېږي، په کوم کې د قبر او د آخرت خبرې کېږي، په کوم مجلس کې چې انسان ته آخرت یادېږي. د داسې مجلسونو ډېر زیات فضایل راغلي دي او حدیث شریف کې راځي داسې مجلس شروع وي نو فرشتې راځي او په دې مجلس کې کینی، ولې په داسې مجالسو باندې د الله د طرف نه رحمت نازلیږي. او بیا چې کله مجلس ختم شي نو په آخر کې الله اعلان کوي قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم الحسنات. تاسو ټول په داسې حال کې پاسئ چې ستاسو ګناهونه مې معاف کړل او ګناهونه مې د الله په نیکو باندې بدل کړل. او بیا الله رب العزت بل حدیث شریف کې راځي الله تپوس کوي چې دا خلک څه له راجمع شو او دوی څه وی. فرشتو نه سره د علم تپوس کوي نو فرشتو وی دوی راجمع شو آخرت یې غوښتو، جنت یې غوښتو. الله پاک ولا جواب کې وی دوی جنت لیدلی دی. فرشتې وی یا الله جنت یې خو لیدلی نه دی، خو که چېرې وی لیده نو دنیا هر څه به پرېږدي او په دې په خواهش او د دې په حاصلولو او د دې په اعمالو کې به ولګي. او بیا یې تپوس کوي د څه نه پناه غوښته؟ یا الله د جهنم نه پناه غوښتله. الله جواب کوي د جهنم یې لیدلی دی. فرشتې ورته وایي الله که جهنم یې ولیده نو بس بیا خو به د هغې نه ویریږي او د هغې دپاره به اعمال کوي. الله وی فرشتو ته وایي تاسو ګواه اوسئ، تاسو په دې ګواه اوسئ ما د دې خلکو بخښنه او مغفرت وکړو. فرشتې جواب کې وایي یا الله پلانکی سړی پلانکی ښځه تا خو دې مجلس کې شریکه نه وه، د دې چا سره کار و صرف راله لږه کېناستېده. الله وایي دا دومره برکتي مجلس دی چې د دې مجلس د برکته مې ټولو ته چې دونه ګناهونه معاف کړل. نو دا داسې بهترین مجلس دی چې د دې مجلس د برکته مې ټولو ته ګناهونه معاف کړل. نو الله دې وکړي داسې چې موږ په دې داسې مجلسونو کې موږ شرکت کوو او د داسې مجلسونو د وجې الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي. بیا وګورو بهترین مجلس د قرآن مجید د اختتام د ختم مجلس دی او دغه رنګې د دورې تفسیر چې کم طلبا او کم طالباتو د ترجمې باندې قرآن مجید ختم کو په لږ لږه کې لږ لږ کې او هغه کې ختم سر ته ورسو. نو دا ډېر مبارک کار دی د قرآن مجید سره چې د چا نسبت راشي الله رب العزت هغې له عزت ورکوي. قرآن مجید سره چې د چا نسبت شروع شي څوک ورسره ټایم ورکوي څوک ورسره نږدې شو نو دا خو په خپله عزتمند کتاب دی، خو چې څوک ورته نږدې شي الله هغې له هم عزت ورکوي. او لږ وګورو عامه کپړه ده خو چې کله د دې نسبت د قرآن مجید سره نږدې شو نه دی صحیح. دا تار اوږد د دې د وجې کېږي نه صحیح اواز دی اصل کې دا تار نه دا فاصله ډېره ده نو دې ویي که مه کوه یا بدلې که خیر ده دا یو شی اواز دی. بل دا تار ناری نو مبارک مجلس ته او د قرآن مجید په اختتام باندې دا 3 سورتونه دا د دې دپاره پرېږدي د علماو سره د خلکو فکر وي چې دا خلک پکې هم شریک شوي. یعنې دا 3 سورتونه چې دا ټول قرآن مجید د استاد سره یو شاګرد ووایي دغه رنګې چې دونه ورته قرآن وښیي په تفسیر یې ورته وښیي نو دا 3 سورتونه ورته هم ښولی شي. خو صرف دغه غم او فکر وي چې دا نور عوام چې څوک په دې کې شرکت چا نه وي کړی او هغوی خو ویلې هم نه وي، بعضې ملګري بعضې زنانه او بعضې نارینه داسې وي چې هغوی قرآن ویلې هم نه وي او هغوی په دې کې شرکت وکړي د آخري 3 سورتونو کې شریک شي. نو حدیثو کې د دې فضایل راغلي دي چې آخري 3 سورتونه د دې فضایل دومره دي چې دا د قرآن مجید د ختم د ثواب برابر دي. نو خبره مې دا کوله چې دا ډېر مبارک مجلس دی او د قرآن مجید سره
چې د چا واسطه راغلې ده صحیح دی د قرآن مجید سره چې د چا واسطه راغلې ده الله پاک هغې له عزت ورکړی دی عام وګورو عام لرګي به وي څوک به ترې الماری جوړوي څوک به ترې ورونه جوړوي خو چې د هغې نسبت د قرآن سره راشي او د قرآن ریل ته جوړ شي بیا د هغې څومره قدر او عزت کیږي نو دا ټولې خبرې دي الله رب العزت دې موږ ته د قرآن مجید قدرداني نصیب کړي د قرآن مجید په موږ او تاسو باندې حقوق دي د ټولو نه اولنی حق خدا ده چې موږ د قرآن حق او سچ ومنو ځکه چې د قرآن د یو حرف نه د یو حکم نه انکار کول دا کفر دی نو څومره مسلمانان چې دي دا قرآن به حق او سچ مني د زړه نه به مني او دا به وایي چې دا د الله کتاب دی او دا به وایي چې زما په دې ایمان دی د دې نه وروسته د قرآن مجید حقوقو کې لومبنی حقوق دا دي چې موږ تاسو په خپله هم او دغه رنګې په خپلو بچو هم د قرآن مجید دا الفاظ دا یاد کو د دې لپاره خپل بچي فارغه کو د قرآن مجید دا لومبنی حق دی او د دې به د مور او پلار دا ذمهداري ده د دې نه به الله تپوس کوي چې تاله ما اولاد درکړی و بچي مې درکړي وو دی قرآن مجید ولې نه دی ویلی او دا د الله یو نعمت دی چې الله رب العزت موږ له کور په کور مدرسه ده هر ځای کې سبقونه دي هر مسجد کې سبقونه دي دغه رنګې دا یو نعمت وګڼو د دې قدر وکړو چې الله یو نعمت داسې راکړی دی چې څه خلک باجیګانې علما حافظان دې ته هغوی ځان وقف کړی دی او دا قرآن مجید ماشومان او بچو ته ښیي دا د الله رب العزت د الله د طرف نه یو نعمت الله موږ له راکړی دی یعنې داسې ځایونه دي داسې خلک شته په دنیا کې چې هغوی براینام مسلمان دي استاز نشته قرآن مني خو ښودلو والا نشته استاز هم مني هر څه مني ایمان هم راوړی دی خو ورته قرآن ښودلو والا څوک نشته داسې ملکونه دي چې په هغې کې د قرآن مجید په ښودلو باندې پابندي ده دغه رنګې مسلمان به وي خو قرآن مجید ورته ښودلو والا څوک نه وي او الله دا نعمت الله موږ او تاسو له راکړی دی چې د دې قدرداني وکړو د دې د زړه نه قدر وکړو الله به چې څوک هم د دیندارو د علماو سره مینه ساتي الله رب العزت بچي حافظان او عالمان او دینداره جوړي نو الله رب العزت د طرف نه دا یو نعمت دی چې الله موږ او تاسو له راکړی دی چې دا قرآن لومبنی حق چې کوم دی دا په الفاظو زده کول دي چې د دې دپاره موږ او تاسو خپل بچي دا فارغه کړو دې قرآن ته کینو لکه څنګه چې موږ دا ضروري ګڼو چې زما بچی د اعلی نه اعلی تعلیم حاصل کړي او دی د ښه نه ښه سکول ته لاړ شي او د هغې دپاره میندې څومره چې د نو خوارۍ کوي سهار وختي پاسي د هغې هر سهار چې کم یونیفارم دی او دغه رنګې کمې کپړې دي هغه استري کوي او دغه رنګې هر سهار یې صفا کوي بیا سکول ته چې رخصتۍ والا چې د نو د سکول د بریک دپاره چې د نو مطلب چې د هغې روټۍ وي هغه هم ورکړي نقد پیسې هم ورکړي د سکول دپاره چې د نو والا رشکې نیولي هغې بوزي هم بیا راولي هم دغه رنګې په سکول کې د هغې دپاره د تعلیم د حاصلولو دپاره پیسې هم جمع کوي دا دومره خوارۍ کوي د دې نه په اعلی او په ډیره باندې پکار دی چې په خپلو بچو باندې دینی تعلیم زده کوو او په دینی تعلیم کې چې څومره اخراجات راځي په هغې باندې ولګو نو دا به زموږ او ستاسو د آخرت کې سیلوي دغه پیسې به زما او ستاسو د آخرت د الله په بینک کې جمع کیږي نن موږ تاسو وګورو قرآن مجید څومره مظلوم کتاب دی د قرآن مجید حق نه ادا کیږي د هغې وجه دغه ده چې الله رب العزت زموږ او ستاسو موږ خپل ژوند ته وګورو څومره پریشانۍ دي څومره حالات دي وجه دا ده چې موږ د دنیاوي تعلیم دپاره څومره قربانۍ برداشت کوو څومره خرچې کوو او په دینی تعلیم باندې څومره کوو ماشومانو ته مې په مسجد کې ویلو 2-3 میاشتې مخکې مې روزانه به په ریلونو باندې جګړه وه مې صرف تاسو وکئ ځان له چې دی نو یو ریل والی په 200-300 روپۍ باندې چې دی نو ریل کېږي ښه نه ښه ماشومان ښه کورنۍ والا ښه پیسو والا په 2-3 میاشتې کې یو ریل هغوی ځان له وانغوستی دو او هغه دغه چې دی نو ټول مازدیګر په قرآن مجید کې وي یا سپاره وي په لاسو کې نیولې وي خو یو ریل قدرې نالي داسې به وي مور او پلار به ډېر داسې وي داسې مور او پلار به ډېر وي چې
چې خپل ماشوم بچي له قرآن نه وي اغوستی. داسې به اوس هم مور او پلار به ډېر وي چې ماشومان بچي چې په کومه قاعده او په قرآن کې سبق وي هغه به شلېدلی وي. دغه رنګې داسې مور او پلار به ډېر وي چې د ماشوم خیال نه ساتي. سکول ته چلیږي صفا کپړې ورته واچوي، مدرسې ته چلیږي نو زړې چې کومې جامې خیرینې ایستلې وي هغه بیا واچوي، مسجد ته روان شي، سخا په سخا روان شي. نو چې موږ د دې مسجد، موږ د دې مدرسې، موږ د دې قرآن د دې قدر نه کوو، الله به موږ ته د دې علوم او د دې برکت څه نصیب کړي. کوشش به د دې دا کوو چې د دې الفاظ که هغه نارینه دي او که هغه زنانه دي، د دې دواړو مور او پلار به دواړه خیال ساتي، خو بالخصوص مور به ډېره خیال ساتي. ولې پلار غریب خو سحر وځي، ماښام به راځي، ماسپښین به راځي، چونکې کور کې د مطلب د ټولو نه زیات وخت دا د بچو د مور سره وي. نو مور به کوشش کوي د خپلو بچو په نگرانۍ کې. دا صرف دا تربیت دا نه دی چې مور به چې دنو وله ډوډۍ پخوي، مور به وله جامې وینځي، دغه رنګې چې دنو دا کارونه به کوي. نه، دا خو ضروري څیز د بچو دا دی چې د دوی صحیح تربیت وشي. دوی قرآن ووایي، دوی پلار وپېژني، دوی مور وپېژني، دوی مشر وپېژني، دوی تره وپېژني، دوی ماما وپېژني، دوی خور وپېژني، دوی خپلو کې ورورولي وپېژني. نو دا د مور ذمهداري ده چې دا به د بچو تربیت کوي. او د بچو د تربیت نه لومبنۍ مخکې خبره د مور ذمهداري د هغې دا ده چې دا مور به خپل ځان ماډل جوړوي دی بچو ته. دا مور به خپل ځان د خپلو بچو ته ماډل جوړوي. نو چې دا بچي د مور ته ګوري نو هغه شانتې تربیت به اخلي. او که چېرې مور خپلو بچو ته د ماډل نه دی، خپلو بچو ته چې د نو مخې ته هغه مور په خپله په ګناه کې مبتلا ده، مور په خپله په موبایل کې ډرامې او فلمونه ګوري، مور په خپله په موبایل کې ټیک ټاک کوي، یا داسې قسمه رویې مور د بچو په مخ کې کنځل کوي. مور د بچي ورته ګوري، مور د خاوند قدر نه کوي، بچي ورته ګوري او مور د سخر خواښې ناقدري کوي، د سخر خواښې بې عزتي کوي. نو بچي به څه تربیت والي؟ بچي خو به الهغې تربیت اخلي، د مور نه به اخلي چې مور دینداره وي. د دې وجې علما فرمایي هر چاته دا دعوت ورکوي که چېرې تاسو بهترین کور غواړئ، بهترین زندگی غواړئ، د هغې دپاره چې زما کور د دینداره کورنۍ جوړه شي، د هغې دپاره د یو دیندارې مور انتخاب کوئ. چې د خپلو بچو دپاره واده کول غواړئ نو د دیندارې مور انتخاب کوئ. نو دغه مور چې دینداره وي، دغه مور چې قرآن ویلی وي، دغه مور چې د قرآن تفسیر کړی وي، دغه مور چې په صحیح معنو کې مسلمانه وي، نو دا چې ستا کور ته راشي ستاسو بچو تربیت به بیا صحیح کوي، ستا د کور نظام به دا صحیح وي. او که چېرې مور دینداره نه وه، مور مزګزاره نه وه، مور کې حیا نه وه، مور کې فرده نه وه، نو لومبۍ شروحات چې کوم بچي او کوم نسل پیدا کېږي نو هغه به څه وي، د هغې تربیت به هغه سمونه کړي. له دې وجې بچو دپاره که موږ دا غواړو چې زموږ بچي دې دینداره شي نو مور او پلار دا به ماډل جوړیږي خپلو بچو ته. ماډل دې ته ویلی شي د دنیا کارخانهدار او ساینسدانان او انجینران چې یو ګاډی یو څیز رالیږي نو لومبۍ د هغې ماډل راولیږي او بیا د هغې په شانتې جوړوي، هغه نور خلک هغې ته ګوري. نو مور پلار به ماډل وي، دی به صحیح معنو کې دین ځان کې راولي، د بچو مخ کې به کنځل نه کوي، د بچو به مخ کې به داسې خبره داسې حرکت نه کوي چې بچي د هغې نه غلط اثر واخلي. نو خبره مې دا کوله چې مور او پلار به بچو ته ځان ماډل جوړوي نو بچي به کور کې څه وي. او د ټولو نه لومبۍ مدرسه دا د مور غېږه ده. نو چې مور دینداره وي، مور په خپله باندې قرآن خوانه وي، بچي به خامخا دینداره جوړیږي. او په دې به درته یو واقعه ذکر کومه. معین الدین چشتي رحمهم الله یو ډېر محدث او د حدیثو استاد او دغه رنګې چې د نو پیر تیر شوی دی چې بلاو هندوانو او دغه رنګې د ده په لاس باندې بیعت کړی دی، په لکونو هندوانو هغه اسلام کې داخل شوي دي. خو د دې ټولو نه شاته د ده د مور قربانی وي. او چې کله دی ماشوم و، یتیم د پلار نه پاتې شوی و، ماشوم به چیرې نو مور یو څو ذمهداری واغستې او هغه بیا مور ورته بیانوي. دی یو موقع باندې هندوستان ته تو
نو په سفر باندې لاړ او په هغې سفر کې بلا هندوانو د په لاس باندې ایمان چې د نه راوړو، بلا خلکو د سر بیعت وکړو چې نن نه پس به مونږ ګناه نه کوو، مونږ به په صحیحمانو کې اسلام باندې ژوند تیرو. چې واپس راغې او مور له پخپو باندې زور کوي او مور ته وایي مور ډېر زیات خوشحاله یم او نن چې دی نو زه په سفر باندې په دوره تللی وم هندوستان او زما په لاس باندې ډېرو هندوانو په لکونو هندوان زما په لاس الله ورته ایمان نصیب کو او ډېرو په لکونو خلکو ما سره بیعت وکړو او خپل ګناهونو باندې توبه وباسله. نو مور زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم. مور ورته وایي بچې معین الدینه دا ستا کمال نه دی، دا کمال خو زما دی. دی ورته وایي مورې څنګه؟ په لاره پیدل سفر ما وکړې، تکلیفونه ما برداشت کړل، یخني او ګرمي ما برداشت کړله او دغه رنګې خوب او شپه او ورځ دا هر څه ما قربان کړل. او مورې ته وایي دا ستا کمال نه دی او دا زما کمال دی. نو مورې ستا څنګه کمال دی؟ نو دا مور ورته فرمایي بچیه چې ته کله ماشوم وې او پوړوکی وې او تا پی څکل نو ما یوه ورځ او یو ټیم داسې نه دی تیر شوی چې ما تا له بې اودسه پای درکړي دي. که تا به ژړل نو ما به هلته پای ته اچولې چې با به لومبی اودس وکړو نو ما به تا له پای درکړل او ما وی چې دا زما بچی دې نه به زه لوی عالم جوړوم، ما دومره خیال ساتلی دی او تا له ما بې اودسه پای هم نه دي درکړی. بیا چې ته کله ماشوم شوې دته مې کلمه خوله او دته به مې الله خو او چې کله لږ غونته کې لوی شي بهر وتې نو که چېرې ته به بهر ووتې دي نو زه به چې دی نو تا پسې به مې چیل اچولی او په کوڅو کې به ګرځېدمه. چېرته زما معین الدین بچی چېرته لوپرانو سر کینیني او چېرته چرسیانو سر کینیني، زما دا ماشوم چېرته د معاشرې ماشومان خراب نه کي، د هغوی نه غلط اثر وانخلي. هر وخت هر ټیم او هر ساعت مې تا سره دا خبرې به مې کولې، د الله بړۍ به مې درته بیانوله، الله الله به مې درته وي، الف با تاسا مې در سره یادول. او چې کله لږ غونته کې ښه شوې نو بیا مې مسجد او جماعت ته قاري صاحب له بوتللې او ورته مې کینولې او ورته مې ویې چې دا دته قرآن وښوه او دته حدیث وښوه او دومره چې دی نو بیا رو تا قرآن زده کړو، تا حدیث د رسول الله زده کړلو او چې کله ته په سفر وځې نو زه په مصله کښېنم او په لپو لپو دعاګانې درپسې کوم چې زما بچی تل بار تللی دی، زما بچی بهر تللی دی او یا الله کامیاب راولي. نو میندې دا ګوره د بچو دپاره دعاګانې غواړي، میندې د بچو دپاره به خامخا دعا غواړئ. ما خو تاسو له دا ووي چې ګوره د مور ذمه داري نه ده چې دا د تش د بچي دپاره ډوډۍ پخوي او کپړې دې وینځي کور دې ساتي، بلکې د مور ذمه داري دا ده چې دا به د بچو د دې خدمت سره د دوی صحیح تربیت کوي، د دوی به صحیح تربیت کوي چې داسې تربیت یې وکړي چې دا بچی لوی شي نو که عالم نه وي او حافظ نه وي خو چې کم از کم په صحیح معنو کې مسلماني، چې صحیح مسلماني د مور هم پیژني، د پلار پیژني او د بچي پیژني، د رور پیژني، د خور پیژني، د تره پیژني، د ماما او بابا پیژني، د هغوی حقوق ادا کوي، د بنومې مسلمان پیژني چې دا مسلمان دی او د دې مسلمان په ما څه حق دی. نو د دې ټولو قربانو نه مخکې به د مور یو خدمت وي چې مور به دا خدمت کوي او دا به د بچي صحیح تربیت کوي. او د پلار ذمه داري ده چې دی غواړي ده چې زما دا بچی د نیک وي، د دینداره وي، د زما قدر وکړي، د معاشرې دپاره یو عظیمه شخصیت جوړ شي. نو بچي به پلار به څه کوي؟ د خپلو بچو دپاره به حلال رزق راړي، حلال روزي به وله راړي، رزق به والا روټۍ او د دوی پیسې به حلالې وي نو د ده په بچو کې به د ده په کور کې به برکت وي. او که چېرې بچو ته حرام رزق راړي نو بیا حدیثو کې راځي د کم بدن پرورش او د کمې غوښې پرورش چې دا په حرامو پیسو باندې وشو د دغې دپاره د جهنم اور کافي دی. نو ذمهداري د مور هم جوړیږي، ذمهداري د پلار هم جوړیږي چې دی به څه کوي؟ دی به د ماشوم صحیح تربیت کوي، د ماشوم به صحیح تربیت کوي. نو مور او پلار ته خصوصي درخواست دی چې د کم از کم ځان باندې انسان سخته تیره کړي. نو یو چې به ځان سخته تیره کړي د هر کار کې سوچ کوي چې دا غلط دی او دا ټیک دی، نو خپل الله به ته هم خوشحالی
جنت به هم جوړي او وروستو چې کوم د دوی بچي دي د معاشرې نور ماشومان دي دی ته ګوري نو هغوی کې به هم دین په خپل راځي نو د قرآن مجید د لومبۍ ذمهداري دا ده چې موږ د دې الفاظ زده کو او د خپل ماشومان دې ته فارغه کو د دې نگرانی کو صرف دې دپاره نه چې خپل ماشوم باندې اعلی تعلیم وکړه او بیا د پیسو ګټلو یو مشیندري وي پیسې ګټي او اخر کې مرګ راشي وروستو بیا پلاران او میندې جاړي زمونږ بچي زمونږ قدر نه کوي او زمونږ خیال نه ساتي وجه صرف دا وي چې دې بچي ته تا په وړوکوالي کې دین نه دی ښودلی په دې بچي ته تا په وړوکوالي کې اسلام صحیح معنو کې ښودلی نه دی دې بچي ته تا دا نه دی ښودلی چې ګوره بچی پلار دې ته وایي او مور دې ته وایي مشر دایي دا کشري دا د خور ده نو دا به ټول د ماشومانو سره به خواري کول غواړي دا خو بوزغلی دی او چې د دې تربیت د دې مثال په شان د دا بټۍ کې چې کوم دا لوښي جوړی نو هغه خټه وي هغه مطلب لا بټۍ کې پوخ کړی نه وي نو چې کوم طرف ته تاوی نو تاویږي خو چې کله بټۍ کې پوخ کړي نو بیا کلک شي دا ماشومان دي چې موږ وایو دا چې دا موږ دینداره کو دا موږ قرآن خوانه کو نو چې دی موږ کوم طرف ته تاوو نو تاویږي به خو که چېرې بیا زموږ د لاسو ووتېدل نو بیا به ګرانه وي بیا به موږ هم خفه یو نو خصوصا میندو ته درخواست دی چې د خپلو ماشومانو صحیح تربیت وکړلی شي دی فارغ کړلی شي دې ته چې دی قرآن ته کښېني او د دوی نګراني کوو د دوی نګراني کوو زو تپوس کوو د دوی د استادانو نه تپوس کوو چې زما د بچي راځي څه قرآن زده کوي که نه زده کوي او دا هم تپوس کوو اکثر مدارس دا زمونږ او ستاسو په چاندو باندې چلیږي که موږ او تاسو په دې باندې پیسې لګو نو دا مدرسې دا به آبادې وي دین به آباد وي او که چېرې موږ او تاسو په دې پیسې نه لګو نو د یو استاد به څومره کوشش کوي چې دی به دا مدرسه قایم او دایمه ساتي ولې د هر چا خپل ضروریات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم مدارسو دپاره د هر چا د جهاد دپاره د دې دپاره به چاندې هم کولې نو دغه رنګې چې کوم ځای کې د خپلو ماشومانو تپوس پوښتنه کوو چې قرآن ته ضرورتي که ریل ته ضرورتي که چټایۍ ته ضرورتي که دغه رنګې نور ضروریات د هر ځای راځي نو چې د هغې نګراني موږ او تاسو کوو بله خبره داره ورسره د خپل آخرت هم سوچ او فکر کوو خپل کورونه دا په دین باندې آباد کو او د خپلو ماشومانو صحیح نگرانی کوو نو چې کله په کور کې دین راشي نارینه دیندار وي زنانه دیندار وي نو بیا په کور کې ښکلی ماحول وي جنګ او جګړې به نه وي ځکه هر څوک هر سړی خاوند به هم دا پیژني چې دا ښځه دا زما نوکره نه ده بلکې دا زما ښځه ده او د دې په ما باندې حقوق دي ښځه به هم دا وایي چې دا خاوند زما چې دی نو مشر دا نه دی چې دی به هر څه وایي نه د ده به زه د زړه نه قدر کوم چونکې دا زما خاوند دی د ده په ما باندې حقوق دي زما په دې کور کې زما مشران دي سخرخواښې دي د دوی په ما حقوق دي دغه رنګې زما نور د هر چا په ما باندې خپل خپل حقوق دي نو که چېرې انسان په صحیح معنو کې چلیدل غواړي نو بیا به هر کور کې امن و امان به وي او پریشانۍ به نه وي خو پریشانۍ چې راځي داسې نو د څه د وجې د بېدینۍ د وجې راځي موږ په خپله هم کوشش کوو د څه نه د دین نه د آخرت نه د قرآن د احکاماتو نه ځان خبرو او دغه رنګې په هغې باندې عمل کوو دې سره سره الله رب العزت فرمایي چې من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه ټول غواړي زنانه هم دا غواړي نارینه هم دا غواړي چې زما ژوند کې د سکون وي او زما په ژوند کې د آرام وي او ما ته د پریشانۍ نه وي او ما ته د ټینشنونه نه وي او دغه رنګې هر کس نن سبا موږ او تاسو وګورو په پریشانو کې مبتلا دی د ټولو حل الله خوله دی هغه څه دي من عمل صالحا من ذکر او انثى چې نیک اعمال وکوي صالح عمل هغه وکوي چې هغه عمل ته ویلی شي چې هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي نو ځان کې به دین راوستل غواړي ځان کې به دین راوستل غواړي الله به الله رب العزت زمونږ په ژوند کې خیر راولي او که چېرې مونږ کې دین نه وي مونږ کې دینداري نه وي مونږ مونځ نه کوو مونږ کې بدنیتي وي مونږ کې بغض وي مونږ کې حسد وي دا ټولې خبرې
څومره چې د شریعت نه بهر دي نو که چېرې دا په موږ کې وي بیا به الله رب العزت موږ له خوشحالي نه راکوي. ولې خوشحالي راوستلو والا او پریشانی راوستلو والا یو د الله ذات دی. نو که چېرې موږ او تاسو دین ځان کې نه راولو نو د دې په مقابله کې به بیا الله رب العزت څه کوي؟ موږ دنیا کې به هم پریشانه یو، آخرت کې به هم پریشانه یو. لدی وجه الله قرآن کې وایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. وایي څوک چې زما د ذکر نه مراد قرآن دی، شریعت دی، د دې نه انکار کوي، دا ځان کې نه راولي، دا مني نه، په دې عمل نه کوي، نو فإن له معیشة ضنکا، لومبنی عذاب به چې وله زه ورکوم دې خلکو له په دنیا کې، نو دغه دی چې ژوند به وله لړ تنګ کم، زندګۍ کې به چین و سکون نه وي، پیسې به ډېرې وي، هر څه به ډېر وي، خو دی به پریشانه وي، دی به په مسایلو کې نښتې وي. ولې د ده په زندګۍ کې دین نشته، او چې دین پکې وي نو الله وی فلنحینه حیاتا طیبه، دله به زه بیا څه کومه دغه کس له به زه ژوند د حیا طیبه پاک صاف ژوند، چین او د سکون والا ژوند ورکومه. او چې دین پکې نه وي نو الله وی ونحشره یوم القیامة اعما، یو به وله دنیا کې ژوند به وله لنډ تنګ کمه، د پریشانو نه به یې ډک کمه، او آخرت کې به څه وي چې دی د قبر نه راپاڅي نو دی به ړوند وي. نو دی به جواب دی به الله ته وایي قال ربي لم حشرتني اعما وقد كنت بصیرا، چې یا الله زه دې ولې ړوند را پیدا کړمه، ما خو دنیا کې لیدل کتل کولی شو، ما خو هر څه کولی شو، او ما چې دی نو زه ولې ړوند یمه، وقد كنت بصیرا، زه خو لیدونکی او ما خو کتل کول او لیدل مې کول. نو الله به جواب کوي قال رب لم وكذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. وی دغه رنګې تا ته زما قرآن راغلی و، تا ته زما آیاتونه راغلي وو، او دغه رنګې وعظ او نصیحت درته کېدو. څوک دا په ورځ د محشر نشي ویلی چې یاره موږ ته پته نه وه، موږ ته خو چا څه نه ویلي، او موږ ته به ویلو نو موږ به منلي وو. نه الله به زما آیتونه او زما قرآن درته راغلی و چې هر کور کې، په هر مسجد کې، په هر ځای کې پروت و، تا لیدلی و، ستا په ایمان هم و، خو تاسو کول تا هېر کړی و، خالم نه تللی، وی دې هم نه، عمل دې پې هم نه کو، منه دې هم نه. نو د هغې د وجې وکذلک الیوم تنسى، الله وایي نن ما ته هېر کړي. نو چې په آخرت کې دې الله هېر کړي او درته وایي ځه، او بیا او تا ته پته ولګي چې یاره څومره خلک دي دغه کامیابي دغه طرف ته ده او ناکامي دې طرف ته ده، دغه جنت دی او دا جهنم دی، نو بیا به څومره انسان خفه وي چې یاره ما هم عمل کړی وی که نه، ما هم په دې قرآن عمل کړی وی، زندګۍ کې مې راوستی وی، نو چې وروستو پریشانۍ بیا ډېر خفګامونه کوو او ډېر خفه یو، نو د هغې نه ضروري اوس ولې نه ده چې موږ تاسو پې اوس عمل وکړو، اوس یې په دې ژوند کې راولو، په خپله زندګۍ کې راولو، د قرآن مجید څومره احکامات یې په خپل ځان باندې لاګو کړو، نو چې بیا وروستو پریشانه یو بیا به خوشحاله یو، بیا به خوشحاله یو. او که نه اوس مو دا قرآن خپلې سینې سر ونه لګو او په دې مو عمل ونه که، نو بیا به وروستو موږ تاسو یو پریشانه به یو، بیا به خفه یو چې کاش چې موږ په دې عمل کړی وی، نو کاش چې مو ویلی وی، کاش چې د دې الفاظ مو زده کړی وی، چې د خلکو درجاتو ته وګورو او خپل ځان ته وګورو، نو بیا به خفه یو. او یو مثال در کوم، وي زموږ ستاسو د ژوند مثال داسې دی، یو کس په لاره باندې روان دی او ښکلی چې دی نو یو موټر روان دی په لاره باندې ځي، دی ورته په لاره ورته یو کس لاس ووایي، نو دی ورته وایي کاکا چېرته ځې؟ او وایي زه خو دغه پلانکي ځای پورې ځمه. نو وایي دا راوخیږه. وایي ته څوک یې؟ وایي زه پیسې یمه، مال دولت یمه. نو دا موټر والا ورته وایي یاره تا خو ستا نه بغیر ژوند نه تېرېږي، او ستا نه بغیر خو زندګي نه تېرېږي، او ته چې چا سره یې نو هغه دنیا کې کامیاب دی او خلک ورته هم ښه په نظر باندې ګوري پیسو والا ته، نو ستا خو په کار ضروري څیز خو زما دپاره ته یې. نو دی راوخېږي ځان سره، نو په لاره ځي، نو بل کس لاس وایي، وایي ته څوک یې؟ او وایي زه ځمکې او جایدادونه یمه. ورته وایي یاره چې ځمکې دې ډېرې نو خان او ملک به او دغه رنګې چې چا ځمکې ډېرې نو بس هغه هېڅ هم ضرورت نه، زمینداري او فصلونه والا راځي، هر څه والا راځي،
وایي ستا خو ما ته ډېر سخت ضرورت دی ته هم راوخیږه. بل کس په مخ کې ځي وله لاس ووایي او ته څه شی؟ وایي زه خو چې د عهده یم او دغه رنګې چې دا د سره نو منسټر به یې او وزیر اعظم به یې او امینے به یې دا به یې دا به یې. یاره دا ښه خبره ده چې دا عهدې ما سره ډېرې او نو د دې ضرورت راځي نو ته هم راوخیږه. وایي د ده دا موټر د ده دا ګاډی د دې خلکو نه ډک شي دی ځان سره عهدې او پیسې او ځمکې او نور داسې د دنیا چې انسان کم لالچ کوي دا ټول ځان سره راوخیږئ او ګاډي کې نور ځای نشته. او مخې له یو ضعیفه بابا راغی او ورته وایي هغه لاس ووایي کاکا ته څوک یې خو چېرته دی؟ دی ورته وایي ما ځان سره اوچت که زه نیک اعمال یم او دنیا کې به دې هم په کار یم او قبر کې به دې هم په کار یم او ځنکدن کې به دې هم په کار راځم آخرت کې به دې هم په کار راځم ما ځان سره راوچت که. نو دې موټر کې چاپې راوګوري نو ړی کېږي نه چې و دې والا ته وایي ته کوز شه او مال والا ته وایي ته کوز شه د کاکا له ځای ورکوو د بل والا ته وایي ته لاړ شه د کاکا له ځای ورکوو. د چاپې راوګوري نو کاکا بابا ته اخر کې وایي خفه کېږه ما او بوتله به مې وي ځان سره خو ځای را سره نشته په دې کې ځای نور شته نه ما به ځان سره بوتلې وي. وایي دې مخکې لاړ شي مخکې پاټک راشي چې مخکې پاټک راشي نو یو طرف ته چې وګوري ښکلې نظارې دي باغونه دي او ښکلې ښکلې ځایونه دي او بل طرف ته چې وګوري نو تک تورتم دی او تیرې دي او داسې د وحشت ځای دی. نو دی دا خپل ګاډی دی د ښکلې طرف ته ورتاو کړي چې دې طرف ته ځم. نو هلته کې پاټک باندې چیک پوسټ باندې خلک ولاړ وي. ای ورته وایي چېرته ځې؟ وایي زه دلته ځم. وایي ټکټ د سره شته؟ دی وایي دا ما سره دا پیسې څومره دې په کار دی چې دله درکړمه؟ دا دیدواله ها پیسې او پیسې خو دلته په کار نه کوي. دی وایي ټکټ راکړه. وایي ځمکې دې په کار دی څومره ځمکې درکړمه؟ هر سداري ناستې دي دا دغه ځمکو والا دی دا پیسو والا دی او دغه چې دی نو عهدو والا دی دا والا. هغوی وایي نه موږ له ټکټ څه شی دی؟ هغوی ورته جواب کې وایي ټکټ خو نیک اعمال دي ټکټ نیک اعمال دی. نو دی دغه ټایم کې تندي له ټک ورکړي چې بابا خو مې وروسته پرېښودی دی هغه خو لاره کې پاتې شو او ما خو ځان سره سره نړه. وایي زمونږ او ستاسو د ژوند مثال هم دغه دی. د پیسو دپاره ځای شته د پیسو د ګټلو دپاره وخت شته د ځمکو د حاصلولو دپاره ټایم شته پیسې شته زندګي شته ژوند شته د دنیا د عهدو د حاصلولو دپاره پیسې ژوند هر څه شته خو یو موږ سره ځای نشته. نو هغه موږ په دې کې کمزوري یو چې موږ سره د نیک اعمالو ځای نشته. موږ سره د مزد دپاره ټایم نه میلاویږي. اکثر زنانه داسې وي مونځ ورو دا کار کوم دغه کار کوم دا جامې وینځم دا ځای جارو کوم مونځ کومه مونځ وکړي هم خو بېټۍ مې وکړي مونځ وکړي هم خو بېټۍ مې وکړي. د تلاوت دپاره ټایم موږ تاسو ته نه میلاویږي. ډېر چې موږ کوشش کوو نو په رمضان کې صرف یو ختم وکړو. د نور نیکو اعمالو دپاره موږ سره ټایم نه میلاویږي. نو خبره مې دا کوله که موږ دنیا کې موږ وایو موږ ښې جامې واغستې اعلی نه اعلی جامې مو واغستې کور مو ښکلی وې او دا مو بنګړي مو واغستې او کالي مو واغستې او دا مې وکړی دا مې وکړی نو دا ټول ګورې پاتې کېدونکي دي. چې څنګه مې دله مثال درکو یو شیز مو هلته په کار نه راځي او چې په کار مو راځي نو هغه به نیک عمل وي. نو که هلته بیا موږ وایو چې او موږ ته خو چا ویلو چې نیک عمل وکړه رانه پاتې شوی دی او بیا به ډېر خفګانونه وکړو. نو الله وایي فرجعنا ولو ترى دی آیت شریفه کې وایي چې کله دی دا هر څه وویني په خپلو سترګو باندې نو دی به څه وایي فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون چې الله موږ واپس کې دنیا ته او موږ دنیا ته ولېږي نو موږ به نیک اعمال وکړو. نو بیا څوک راځي نه اوس ولې نه کوو داسې چې الله موقع راکړې ده الله ټایم راکړی دی زندګي راکړې ده صحت یې راکړی دی مال او دولت یې راکړی دی هر څه زموږ برابر دي موږ شکر وباسو. داسې ځایونه دي داسې خلک دي په مخ د ځمکه باندې چې روټۍ هم سمه نه میلاویږي کپړې ورته هم سمې نه میلاویږي. لږ غونته کې انسان بهر وګوري شکر په دې وباسل پکار دی چې شکر دی یا الله روټۍ هم ښه میلاویږي کور هم الله راکړی دی خاوند هم الله راکړی دی بچي هم الله راکړي دي پیسې هم راله الله راکوي عزت هم الله راکړی دی. نو ما او تعالی د دې په بدل کې څه پکار دی چې الله دومره نعمتونه موږ او تاسو له راکړل ما تعالی شکر پکار دی
ما تاسو له په دې باندې شکر پکار دی چې الله موږ د دې قابل نو یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې د هر څه نعمتونه دې راکړل او د دې شکر صرف په خولې نه په اعمالو سره چې یا الله شکر دی هر څه دې راکړي دي هېڅ کمی نشته زه به تا راضي کومه یا الله کو ته خوشحالېږې د خاوند په خدمت باندې نو زه به د خاوند خدمت کومه یا الله ته کو ته د مشرانو د خرخواښې په خدمت خوشحالېږې زه به د دوی خدمت کومه یا الله په ما باندې حقوق زما د بچو دي زه به د دوی هم خدمت کومه زه به خپل لمونځ هم کومه زه به تلاوت هم کومه زه به د نورو اعمالو هم خیال ساتمه زه به خپل د حیا او د عزت هم خیال ساتمه زه به د پردې خیال هم ساتمه دا هر څه به کومه د دې په بدل کې چې الله تا ماله څومره نعمتونه راکړي دي نو الله به موږ او تاسو باندې ډېر زیات نعمتونه کړي دي چې موږ او تاسو د زړه نه د دې قدر وکړو او د دې هم قدر وکړو چې الله رب العزت داسې ځای او داسې مدرسه راکړې ده چې خپل ماشومان بل چته بل ځای ته بلې محلې ته د لیږلو هم ضرورت نشته نږدې کورونه دي نږدې ځای دی ماشومان ورشي باد او باران کې هم مسلې نشته داسې ځایونه وي چې انسان داسې نږدې مدرسې نه وي نو بل کلي ته ماشومان لیږل دا هم ګران وي نن سبا هغه دور او هغه وخت هم نه دی چې خپل ماشومان دا انسان ولیږي او هغه به چې دونه راځي نه لاره کې په 100 مسلې 100 خبرې راتللی شي نږدې خپلو کې نږدې ځای دی قرآن ورته ښیي چې څوک یې ښیي څوک یې وایي الله دې د هغوی دا محنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي نو موږ او تاسو د دې نه د زړه نه چې دی نو شکر وباسو نو د الله رب العزت موږ او تاسو له دا قرآن راکړی دی عظیم الشان کتاب دی فضایل د دې ډېر زیات راغلي دي په احادیثو کې او دغه رنګې حدیث کې راځي څوک حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي څوک چې الف لام میم ووایي نو د ده دپاره په عملنامه کې وایي دی دا نه وایي چې ما یو ټکي او یو حرف ووایي یو الف لام میم باندې یو نیکي ده نه بلکې الف ځان لدی لام ځان لدی او میم ځان لدی په یو حرف باندې الله پاک لس نیکۍ ورکوي سوچ وکړو چې یو کس تلاوت شروع کړي یو سپاره ووایي 2 سپارې ووایي الله به موږ او تاسو له څومره چې نو ډېر زیات په عملنامه کې اجر او ثواب لیکي چې صرف په الف ویلو لکه موږ او تاسو وایو قل نو قل قاف ځان لدی او لام ځان لدی موږ قل مو ووایي او عملنامه کې 100 نیکۍ ولیکلی شوي اعمال ګټل ډېر زیات اسان دي او بیا د زنانو دپاره دا خو ډېر زیات دی باندې خو نور کارونه نشته د دنیا پیسې ګټل پې نشته دغه رنګې نور شیزونه پې نشته صرف 15 وخته مونځ دی روجې دي دغه رنګې زکات به هغوی سره د کم ځای نه راشي چې پیسې ګټل پکې نه وي او دغه رنګې د خپل عزت خیال ساتل د خپل خاوند خدمت کول نو الله رب العزت د قرآن مجید په ویلو باندې ډېر زیات فضایل ایښي دي رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه چې بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې هغه قرآن مجید زده کړي او قرآن بل ته وښیي دا بهترین دی مونږ خو بهترین او ښه سړی او کامیاب هغې چاته وایو چې هغه سره ښه ډګري ده کامیاب هغې چاته وایو چې هغه ښکلی نوکر دی په ښکلې تنخوا باندې نوکر دی ښکلې پیسې ګټي ډېرې ځمکې دي مونږ هغه ته کامیاب وایو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کامیاب هغه چاته وایي چې هغه قرآن زده کوي موږ تاسو سوچ وکړو چې چا قرآن نه دی ویلی که هغه مشرانې دي یو عزم یو اراده وکړو چې دا قرآن شروع کړو په دې کې شرم ګوره نه دی پکار چې زما عمر تیر شوی دی او زه به الف با تا سا وامه نه چې کله قرآن مجید نازل شو نو د صحابه کرامو عمرونه ډېرو مشرانو خو هغوی یو عزم اراده وکړه دا قرآن زده کړه په دې عمل وکړو نو دا شرم نه دی پکار په دین کې چې زموږ عمر ډېر دی او بس نه وایو نه دا موږ باندې یو حق پاتې کېږي د قرآن چې د دې الفاظ زده کړو د چې چا قرآن نه دی ویلی کوشش د اوس نه دا نیت وکړو چې انشاءالله د سبا نه به زه مدرسې ته راځم او دوی سره به سبق شروع کوم الف به وام یو به الف با به وام یو ټکی به وام د دې نه به آخر کې یو کال 2 کاله 3 کاله پس به داسې یو نتیجه راوځي چې انشاءالله دا مشرانې زنانه دی به قرآن زده کړي او دا ګرانه نه ده دا هېڅ کوم ګرانه نه ده صرف همت پکار دی نیت پکار دی او دغه رنګې انسان لږ غونته کې وخت وباسي نو خبره مې دا کوله چې بهتر رسول علیه الصلاة والسلام هغه چاته ووایي چې قرآن زده کوي ورته ورپسې بهتر هغه چاته ووایي چې قرآن ښیي خلکو ته
د دې نه بهترین عمل په مخ د ځمکه باندې نشته چې مطلب طلبا راجمع شي، طالبات راجمع شي، یو عالم یا عالمه هغې ته کینی او هغې طالب با تاسا ښي او هغې ته چې نو حدیث ښي، هغې ته د قرآن الفاظ ښي، هغې ته د قرآن ترجمه کوي، تفسیر یې کوي. د دې نه بهترین کار په مخ د ځمکه باندې رسول علیه الصلاة والسلام فرمیل بل نشته. نو چې دا بهتر کار الله رب العزت د چا نه اخلي په زړه کې دې خوشحاله شي چې یا الله دا ستا یو نعمت دی چې الله مونږ تاسو له راکړی دی چې مونږ دا نعمت قدرداني وکړو او مونږ دې ماشومانو ته قرآن ښو. نو الله رب العزت دا کتاب نازل که په رسول علیه الصلاة والسلام باندې او دغه رنګې لږ لږ په 30 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله د جبریل علیه الصلاة والسلام په واسطه باندې وحی را لېږله او لږ لږ چې موقع مناسب چې د څه به ضرورت و جبریل علیه الصلاة والسلام به راته قرآن مجید به یې راوړه دا وحی به یې راوړله او دا قرآن مجید بیا وروسته صحابه کرامو دې له کتابي شکل ورکو. دا قرآن مجید دا برای راز د الله خبرې دي، دا د الله خبرې دي. نو الله رب العزت د مکی مشرکینو موږ تاسو واقعات اوریدلی دي، د بوتانو عبادت به کو، بت ته به سجدې کولې او یو واقع داسې راځي چې یو کس هغه په سفر باندې ته نو ځان سره دغه راوړو د اوړو نه خدای جوړ کو او ځان سره سفر باندې چې د نو روان شو چې څه منځ لاړه وږی شو نو آخر کې هیڅ هم ملاوېده نه وږی شوی و نو دی راواغستو ورته کېناستو ډېرې سجدې ورته ولګولې او ډېرې اوازونه یې ورته وکړل ماله ډوډۍ پکار ده، ماله اوبه پکار دي. هغه خو د خټو نه جوړ د اوړو نه جوړ کړو، هغه چاله څه ورکولی شو. آخر کې ډېر پیمانه شو. نو چې کله ډېر پیمانه شو څه میلاو نه شو نو هغه خدای چې ځان له پخپله جوړ کړی و او د خټ د اوړو نه جوړ کړی و نو اول یې خپه وخوړه، بله خپه یې ترې وخوړله، لاس یې ترې وخوړ، اخر کې ټول وخوړو. دا واقعه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کوي. عجیبه ژوند نو موږ نه پوهېدو په دې باندې چې موږ دا هم نه پېژندو، موږ دومره کمه کلو، موږ دومره بېلارې شوي وو. نو ځان له مو پخپله خدای به مو جوړو، د خپلو لاسو به مو د ګټې نه بت جوړ کړو او هغې ته به مو سجدې کولې. نو مشرکینو سوال وکړو چې ته لږ د الله صفت بیان کړه چې د الله پاک څنګه دی. نو الله قرآن کې آیت نازل کو، صورت نازل کو، قل ورته ووایه الله احد، الله پاک یو دی، الله یوازې دی او څوک شریک نشته په خدایۍ کې، ورسره څوک شریک نشته. بل ځای کې وایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که چېرې الهه او خدایان ډېر وې نو په دې ځمکه کې به فساد راغلی و. ولې چا به وایي زه باران کوم بل وی نه به کې، چا به وایي دا کومه بل خدای به وایي دا به نه کې. دو خدای پاک یوازې دی، څوک مددگار نشته، څوک ملګری نشته، څوک اولاد نشته، د خدای پاک بیبي نشته. ځکه د مکی مشرکینو یهودو د خدای پاک سره شریکان جوړ کړي وو. یهودو به وی عزیر علیه السلام د خدای زوی دی او عیسایانو به وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او بعض به وی عیسی علیه السلام هم په خپله هم خدای دی او بیبي مریم هم د خدای بیبي ده. رنګارنګ عقیدې وي. الله د ټولو نه نفي وکړه او ورته وفرمیل قل هو الله احد، ووایه پیغمبر دی ته چې الله یو دی، الله یکی یو دی، هېڅوک ورسره شریک نشته. الله الصمد، الله بې نیازه دی، چاته ضرورت نشته. موږ تاسو یو بل ته محتاجه یو، یو بل ته مو ضرورتونه راځي. د الله رب العزت کې چاته هم ضرورت نشته. او لم یلد، د الله د چا نه پیدا نه دی. دا یهود او نصارا عقیدې مې درته ذکر کړې چې دی عیسی علیه السلام د خدای زوی وې، نو دا عیسی علیه السلام خو د بیبي مریم نه پیدا و، نو څنګه دی خدای شو؟ الله وی الله پاک تاسې ذات دی چې د ګوره د چا نه پیدا نه دی، ولم یولد، او نه دی الله د چا نه پیدا، د الله پاک په خپله د چا نه پیدا شوی دی، داسې هم نه دی. ولم یکن له کفوا احد، او نه د دې الله څوک برابر شته. د الله یک یو دی، څوک سره په خدای کې شریک نشته، یوازې دی، بې نیازه دی، څوک مثل او برابر نشته. ورپسې صورت کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا دو سورتونه دي د قرآن مجید آخري سورتونه دي او دې دواړو سورتونو ته معوذتین ویلی شي. او شان نزول واقع د دې داسې وه چې رسول علیه الصلاة والسلام باندې د لبید لور وه او هغې پې تعویضونه کړي وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د پیغمبر علیه السلام د ګیرې مبارکې ویښتې چې د نو په څه طریقه باندې چې د نو راپیدا کړل او هغې باندې خپل د هغې کوډې منترې د څه طریقې چې وي هغه پې وکړل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې جادو وکړو. بیا اخکه تعویض او هغه څیزې چې د نو یو شاړ کویې و په هغې کې چې د نو کېښودل او د پاسه پې چې د نو ګټه کېښودل د پاسه پې چې د نو ګټه کېښودله صحیح. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې تعویضونه وکړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نور ښه و خو دومره اثر پې شوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به داسې چلو شو چې دا کار مې کړی دی او که مې نه دی کړی. لکه بعضې ټایم داسې وشي چې دا مونځ مې کړی دی او که نه دی کړی. نو پیغمبر علیه السلام دغه خبره پکې دومره کمی پکې راغې چې دا کار ما کړی دی او که مې نه دی کړی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبریل علیه الصلاة والسلام راغې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وده دی او فرشته دی دواړه یو بل سر ته چې د نو ولاړې دي چې دا سړی بیمار دی و څه چل دی دله وایي بده باندې چا تعویضونه کړي دي وایي سی کړي دي لانکي پې کړي دي او کم ځای کې دي لانکي کوی کې پراته دي او د دې حل څه دی. نو ورته دا دوه صورتونه هغه فرشتو ووې او وایي چې دا یو غوټه چې دی نو دې مطلب غوټې ورکړي دي. پیغمبر علیه السلام راویښ شو صحابه یې ولیږل او ورته یې ویل شي کوی ته او لاړ هغه تعویضونه یې راوباسل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یو آیت وی او یو غوټه به پرانسته کېده. په دې کې چې څومره ډېرې خبرې داسې راځي چې یو کس دا وایي چې په ما نظر دی او په ما تعویض دی نو هر څه الله کوي د هغې دپاره حل الله قرآن کې ښولی دی چې د آخري دوه صورته چې کوم دي دا د سحر او ماښام په ځان باندې چوب کوي ځان باندې دی وایي الله رب العزت به پې د هېڅ قسمه جادو اثر چې دی نو نه راولي. قل ورته ووایه اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د سبا سره من شر ما خلق د شر نه چې هغه پیدا کړي دي هغه ومن شر غاسق او د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې خوره شي ومن شر النفاسات او د شر د پوکي وهونکو نه فی العقد په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد کله چې حسد شروع کې. قل ورته ووایه اعوذ برب الناس پناه غواړم په رب د خلکو سره ملک الناس چې بادشاه د خلکو دی اله د خلکو دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس چې رستو کېدونکی وي الذي هغه یوسوسو چې وسوسې چې په صدور الناس په سینو د خلکو کې من الجنة والناس د انسانانو نه او د پیریانو نه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعا وکړئ دوا وکړو که نه غوړو کې راولېږئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا الله ته زموږ نه دا قبول منظور کړي. یا الله چې څه مو ووې څه مو واورېدل یا الله په خپل دربار کې قبول منظور کړي. یا الله د اعمالو توفیق را نصیب کړي. یا الله موږ ته پې د عمل توفیق را نصیب کړي. یا الله د قرآن قدردانی مو نصیب کړي. یا الله د قرآن مجید خدمت مو نصیب کړي. دعا وکړئ څومره بیماران دي یا الله د دې ختم په برکت الله شفای کامله نصیب کړي. یا الله څومره بیماران دي یا الله شفای کامله نصیب کړي.
میر غالب کاکا دی میر غالب کاکا دی سید غالب کاکا دی ټول څومره مشران زموږ د ناړو دي یا الله عمرونو کې برکت واچي یا الله صحتونه وله ورکړي څومره بیماران دي مشران دي نارینه دي زنانه دي یا الله صحت یې نصیب کړي یا الله د دې ختم به برکت صحت یې نصیب کړي یا الله ته زموږ نه راضي شي موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي یا الله د دین خدمت را نه واخلي یا الله کورونو کې برکت واچي یا الله کورونو کې برکت واچي یا الله امن و امان نصیب کړي یا الله دا کلی دا وطن یا الله په دې کې امن راولي یا الله بې امني بد امني ترې وباسي یا الله زموږ کورونو کې دین راولي یا الله بېدیني زموږ د کورونو نه ختمه کړي یا الله نارینه زنانه ماشومان ټول دینداره کړي یا الله ټول دینداره کړي یا الله شر فساد او فتنې زموږ د کورونو نه وباسي زموږ د کورونو نه وباسي یا الله موږ ټول خوشحاله کړي یا الله د دې قرآن په برکت موږ ټول خوشحاله کړي مشران نارینه زنانه ټول خوشحاله کړي یا الله رزق کې برکت واچي یا الله ټول له د حلال روزي نصیب کړي یا الله ټول له د حلال روزي نصیب کړي د چا روزګارونه نه یا الله د حلال روزګار مو نصیب کړي د چا روزګار وي یا الله برکت یې نصیب کړي یا الله برکت یې نصیب کړي یا الله ماشومان مو دینداره کړي زنانه مو دینداره کړي مشران مو دینداره کړي یا الله دې کلي کې یا الله دا په دین باندې آباد کړي یا الله هر کور هر ځای مدرسه کې یا الله دا مدرسه دا ځای دا کلی یا الله دا په دین باندې آباد کړي یا الله در مرګه پورې یا الله در قیامته پورې دا ځای په دین باندې آباد کړي موږ د خپل دین د محنت دپاره قبول او منظور کړي موږ د خپل دین د محنت دپاره قبول او منظور کړي څومره مردگان وفات شوي دي یا الله د دې کلي دي د هر ځای دي مسلمانان دي یا الله قبرونه د نور نه ډک کړي یا الله د دې ختمونو برکت هغوی ته ور ورسې هغوی ته ور ورسې یا الله د ختمونو برکت هغوی ته ور ورسې یا الله موږ ټول خوشحاله کړي یا الله موږ ټول خوشحاله کړي یا الله خپل رضا نصیب کړي یا الله موږ د ریا نه وساتي موږ د دکلاوې نه وساتي یا الله موږ له حلال مال نصیب کړي یا الله ستا په دین باندې د لګولو توفیق را نصیب کړي ستا په دین باندې د لګولو توفیق را نصیب کړي یا الله ډېر ملګري به داسې وي د حج او د عمرې نیت به وي یا الله اسباب یې پوره کړي اسباب یې پوره کړي یا الله موږ ټول د خپل کور د دیدار دپاره بوځي یا الله موږ وله بوځي یا الله دینداري مو نصیب کړي یا الله خپل رضا نصیبه کړي یا الله ته زموږ نه راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین No, Chase would have been